نو داسې علم ته ضرورت کوم دا چې تا په خپل علم باندې عمل نه یې ته په خپل علم سره چاته فایده نه سې ورکولای یوې عامې جینۍ یوې عامې ښځې او د تا په منځ کې څه فرق نه وي چې څرنګه یوې عامې جینۍ یوې عامې پیغلې خپل صندوقانه د کپړو نه ډک کړي دي د بلیو باجو ته ناسته ده په وراګانو چې ډیګو ته ناسته ده ته هغسې ډیګو ته ناسته یې تا هغسې عامو جینیو غوندې نوکان اوږده کړي دي تا هغسې رنګونه نوکانو ته ور دي تا روجې کښلي دي عامو جینیو غوندې ته هغسې نرۍ کپړې اغوندې چې څرنګه دو لنډې لغړې کپړې اغوستي ته هغه شی کپړې اغوندې په هغو وراګانو چې ته ناسته یې چې په کومو وراګانو چې یوه عامه جینۍ ناسته او بکسې په چې لګیا یي هغه چې اتڼې کېږي ډانسونه کېږي ګانې بجانې په چې ویلې سي یو پردی سړی ده هغه کله د یوې ښځې سترګې یادوي کله یې مخ یادوي کله یې زنه یادوي کله یې سونډه یادوي د ښکور ته خو حیا نه ورځي د ښکور ته خو شرم نه ورځي خو دا کومې جینۍ چې په چې ناستې دي دغه شرم حیا نه کوي دغه رنګې ته په چې ناسته یې تا ته دا احساس نه کېږي چې ما دا 6 کاله علم کړی ده مور او پلار په ما باندې کور چار لار نه کوله په ما باندې غوا نه لوسلې په ما یې کور صفایي نه کوله په ما یې بانډې نه مینځلې زه یې مدرسې پاره فارغه کړې وم ما باندې فیسان پرې کول د هغه نتیجه دا ووتله چې کوم حرکتونه عامې جینۍ کوي هغه حرکتونه به ته کوې په عامو جینیو چې چپړ چپړ موبایلونه دي ته به هغه شی چپړ موبایلونه شوروي الله دې معافي وکړي څرنګه عامې جینۍ تعلقات شوروي غلط تعلقات ته به هغه شی تعلقات شوروي بیا دغه علم فایده چا وکړله په دغه علم باندې چې تا عمل نسته دا داسې ده لکه په خره باندې کتابونه چې بار کې هیڅ قسم فایده نه درکوي په ځای د دې چې دا تا دپاره وبال د نقصان درکوي نو په کار دا ده چې علم دې وکړه دا عرض زه طالباتو ته کوم خاص ورته کوم منت ورته کوم چې 6 کاله مو تیر کړل الله پاک دې تاسو ته په خپل علم باندې عمل در نصیب کړي تاسو دا علم مبارک سا او الله پاک دې تاسو دپاره د تاسو خاندان دپاره د آخرت نجات ذریعه وګرځوي خو چې امتیاز او فرق په عامو جینیو او په تاسو چې په کار ده عامه جینۍ چې څرنګه یې خاوند کور ته ورسي نو دا خپل خاوند سره څه سلوک کوي خاوند یو ټکی ورته کوي دا 2 جوابونه ورکوي یې خواشي خدمت نه کوي سخر له ناخوښی ټول کور له غمجن له ناخوښی عامې ښځې غوندې دا وي چې کومه دي جګړې کوي اوس که چیرې یوه طالبه چې الله او د الله رسول علم حاصل کړی ده او دا هغه حرکتونه کوي هغه کنځلې کوي هغه شعرا کوي هغه شایبه ردې وایي چې څرنګه یوه عامه جینۍ وایي بیا دغه علم ته څه ضرورت ده نبی علیه السلام فرمایي العلماء ورثة الأنبياء فإن العلماء لا يورثوا دينارا ولا درهما ولكن يورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وی علماء چې دي کاغه زنانه دي او کمردانه دي دا د انبیاء وارثان دي او انبیاء په خپل میراث کې نه درهم پرشي او نه دینار پرشي دي بلکې علم یې پرشي دا او چې چا علم حاصل ک نو دغه یو وافر مقدار چې حصہ منډه کړله د آخرت والا او د دنیا والا نو زه طالباتو ته دا خواست کوم دا منت کوم چې تاسو په خپل علم باندې عمل وکړو چې د عامو جینیو او د تاسو په منځ فرق کېږي دو غوندې صندوقان مه ډکوو دو غوندې ډیګو بکسو وراګانو ته مجو دو غوندې غلطو ځایو چې ناستا یې مه کوو چې داسې نه وي چې الله تاسو نن ناراضه سي او د خپل علم تاسو دپاره د تباهي او د هلاکت ذریعه وګرځېږي له دغه شي نه جان بچ کوو